الانعام. ابن عباس سے وہی دا ټول صورت په مکه معظمه کې نازل شو په یو ځل. دا ډېر تفصیلي صورت دی، ټول په یو ځل نازل شو. او کوم ځای نازل شوی؟ د هجرت نه مخکې مکه معظمه کې. د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ د کاکا لور ده. تاسو کاکا وای؟ کاکا اکا دوړ وای، مونږ کاکا وای. مونږ به کاولیان. د معاذ بن جبل د کاکا لور وا اسماء بنت یزید. اسماء هغه وای چې دا صورت پیغمبر علیہ السلام باندې نازلې ده. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په وشه باندې سورو او ما دا غوشه مهار نیول. تاسو مهار وای؟ پیزوان هم بوله. پیزوان موږ د غویانو هغه ته وایي، د ګاومې شو هغه ته وایي، د وشه دې ته مهار وایي. نه ما مهار نیولو پیغمبر علیہ السلام باندې دا صورت نازلې ده. اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې نازلې ده، نو الله تعالی خو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدن کې هغه میټر لګولو چې هغه ته قرآن وزن معلوم. څه معلوم؟ د قرآن استاد موټر د هغه سپیډ میټر کې خراب شي، نو بیا چې کم سپیډ کې نو ته پته لګي سپیډ نو سره ځکه میټر ایا کې میټر پکې نه لګیدل، نو بیا پته لګي ته سره سپیډ کې نه خو چې میټر لګي ته پته لګي چې دا اوس 30 میله ده، 50 میله ده، 60 میله ده، اوور سپیډینګ کوم یا سپیډ نه کم یم یا فلان یا فلان. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدن کې الله دا میټر لګولو چې د وحی وزن سوره دی. د وحی وزن سوره تب دا شی په مهنت پیدا کړي. تب دا میټر څنګه پیدا کړي؟ په مهنت. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فطرت ورکړو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فطرت ورکړو او ډیولپ شو د پیغمبر علیہ السلام بدن کې. څنګه رول ماډل او څه شو؟ رول ماډل. لہذا اسماء بنت یزید وای چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې وحی وزن، د دې وحی وزن او زور دا غي د وجه دا وشه داسې ازمکه تلاړه لکه سړي باندې ډیر زور رانشي. څه پر راشي؟ ډیر بوج پر راشي، اره بوج دوی سړي پکته لاړ شي، نو داسې ازمکه پر ورسه بیا وروسته شو، بیا وکته کېده، بیا وروسته شو. صحیح. اور حضرت اسماء فرمائی کہ مار دی وشه د پښتای وای، د پښتای د چری چی आवाज مې اورېده، د دې کړپار आवाज مې اورېده. مضامینونه دا معلومیږي چې دا صورت هغه دور کې نازل دی چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سپورټر ابو طالب پریو، اگر چې غیر مسلم ہو، خو پیغمبر علیہ السلام له 100% سپورٹ ورکو ابو طالب. او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیره تسلی ورکوونکې خزه حضرت خدیجه، دا دواړه وفات شو. بهر نه سپورټ ختم شو، دنه تسلی ختم شو. کور نه بهر سپورټ ختم شو، د کور دنه تسلی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر دل برداشته کور ته راغی چې ریاکشن به د خلکو وکړو، بد خبرې به وره دل برداشته براغه. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بیا داسې انکریج، داسې همت په ورکړ چې پیغمبر علیہ السلام بیا راووته، نو ورته بل گروپ خاصه. صحیح. نو کور نه بهر سپورټر حضرت ابو طالب هغه وفات شو، کور کې دنه حضرت خدیجه هغه وفات شو. او د اهل مکه او ظلمونه دا د حد نه زیات شو. اگر چې د بهر نه خلک راتلل او اسلام به قبلو، خو د مکه خلک دا غي په کفر کې نور هم سختي راتله. بهر نه خلک راتلل اسلام به قبلو، خو د مکه خلک دای په کفر جاتے ده. مضامین د صورت د توحید دعوت او د شرک رد.
نمبر 2 د آخرت عقیده او د اهل مکه او د دې تصور رد چې بس دغه دنیا را دینه پس به شي نشته، دغه دنیا را دینه پس شي نشته. نمبر 3 د جاهلیت د توهمات او تردید. زموږ جاهلیت ډېر قسمه توهمات، لکه یو توهم دا غي داو چې سړی مړ کړي څوک مړ کړي نو دا هغه د سر نه یو ګونګی مرغۍ پیدا شي، صحیح، او هغه د قصاص اوازونه کوي، هر ماښام راځي او د خپل کور په دا چت باندې ناست دی او چغې وایي چې د تندې هلاک شم، زما بدله واخلئ. دا توهمات دي، دا څه شی دي؟ توهمات دا موږ پښتنو کې هم بلاډې دي، صحیح شو. دا توهمات دي چې سهار د کور راووتم یو توره پیشو مې ولیده، تاسو پیشو وایي، یو توره پیشو ټوله ورځ مې سپېره تېره شوه، بزنسونه چلېده. دې معنا دا چې د بزنس دا کونجیانې تورې پیشو سره لاس کړي، حالانکه دا شی نه خو د چا لاس کړي؟ د الله لاس کړي. دا توهمات دي، دا څه شی دی؟ دا کوي، دا جاهلیت دی. نمبر 4 د لوړو اخلاقو تعمیر، چې اخلاق لوړ کړي. په کومه سوسایټي کې چې د خلکو اخلاق لوړ وي هغه سوسایټي هم لوړی، چې اخلاق کمزوري هغه سوسایټي انساني نه. 5 د اعتراضاتو جواب. 6 مسلمانانو ته تسلی چې به همت کېږي ما. 7 مخالفینو ته اډوایس چې دا تاسو څه کوئ پیغمبر سره، دا ګوره خودکشي ده. تاسو څه ده؟ تاسو خپل خودکشي طرف ته رواني، انجام نه خبر چې به انجام بسي. اوس دا ټول موضوعات دا یو بل سره څنګه په څنګه روان دي. دا نه چې الله تعالی یو ذکر کی نو بیا بل ذکر کی، بیا نه یو ذکر کی بیا ورپسې بل ذکر کی، نو بیا له صاحب پس اړو بیا ذکر کی. صحیح، نو دا روان دي، پیرل روان دي دا مباحث په دې صورت کې. دا مضامین دا پیرل روان دي یو بل سره څنګه په څنګه روان دي. 8 چې دای تانه معجزات غواړي د خپل خواهش مطابق، او که معجزه ورته میلاو شو د ایمان رانړو نو دیٹس دی اینڈ آف دیئر سٹوری. دا دوی له کیسې آخر دی. د ابراهیم علیه السلام بیان 9 چې ابراهیم ته وګوره څومره جوان مرد سره خپل قوم سره څنګه جوان مرد سره مقابله وکړه. دی ورپسې د انبیاو یو لسټ ورکړی دی. څه ورکړی دی؟ یو لسټ ورکړی، یو فهرست چې د خلکو تاریخ ته ګوره او په هغه لار روان یې. البته چې دعوت ورکې نو دعوت په نرمۍ ورکړه، دعوت ورکې نو دعوت په نرمۍ ورکړه. پادشاه خبره د ایمان او کفر ناغه د الله په لاس کې ده، چې چاله غواړي ایمان ورکړي، چاله چې نه غواړي. الحمدللہ ټول تعریف الله د پاره دی، الذی ذکر الله خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه او الارض ازمکا وجعل پیدا کړی دی الظلمات تیارې مختلف قسم، تیارې مختلف قسم. نو یو د شپې تیار ده، یو قسم تیار ده، چرته د ونو تیاری ګڼ ځنګل دی، دا بل قسم تیار ده، چرته د سمندر د چپو تیاری دا بل قسم تیاری. نو مختلف قسم تیاری دي. د دې وجه الله تعالی پلورل ذکر کړ. وجعل الظلمات والنور، پیدا کړی د نور او رڼا، ثم الذین
خو بیا ما کسان کفرو چې کافران شوی دی بربهم یعدلون پروردگار خپل سره برابرې مخلوق داغو. خدای وای کافران لګیا دي خدای سره څوک برابرې مخلوق ور سره برابرې بوت راغلی چا سره برابر ودرې خدای سره. هو الذی اللہ تعالی غزا دے خلقکم من طین چې پیدا کړی تاسو من طین د خټینا ثم قضا اجلا بیا مقرر کړی دی او نیټه واجل مسمى عنده انیټه مقرر پنځ د الله دا ثم انتم تمترون بیا تاسو لګیاي شک کوي. ډیر کارونه تاسو اختیار کې نه دي د سړي جوړېدل یا نه جوړ کېدل د سړي پر اختیار کې دي. وږي کېدل د سړي پر اختیار کې دي. تږي کېدل د سړي پر اختیار کې دي. د باتروم ضرورت په خېدل د سړي پر اختیار کې دي. د دمړېدل د پر اختیار کې دي. الله تعالی وایي چې دا دومره ډیر شي نه ستاد اختیار نه بهر دي قدم په قدم. څه شي قدم په قدم دا عملونه ستاد اختیار نه بهر دي. نو پته ولګي دا چې ته ځان ته سبجیکټ نه ته بل چاته سبجیکټ یې. چې ته ځان ته سبجیکټ نه خپل اختیار کې نه ته صحیح د بل چا اختیار کې بیا هم ته لګیا شک کې نه منې. داسې انداز سره ثابت. وهو الله ادغى الله تعالی فی السماوات پاسمانونو کې دی او فی الارض پزما کې دی. الله تعالی هر ځای دی. یعلم سرکم دے پوئیگی پپٹستاسو و جارکم پشکارستاسو و یعلم ما تکسبون پوئیگی پاغا مرچتاسو کوئی و ما تاتی من آیت انراز دویتا من آیت حسیو آیت من آیات ربیم دایتون دو پروردگار دوینا اللہ کانو علا مورزین مگر دوی داغ آیت نمخ گرزون کی فقد کذبوا بالحق تاکید دی تکذیب کرے دے بالحق درشتیا لما جاؤں چکر دا رشتیا رالل دویتا فسوف یاتیم پزر چرا بش دویتا انباء ما کانو نتیجی دا آغا عمل کانو بے استازہون چھ دویتی پوری مسخرے کولی علم یرو آیاتین گوری کمالکنا سمر حلاک لدی منگا من قبلی مخیر دوینا من قرن امتنا. اللہ تعالیٰ وی دی ہسٹری ته نه ګوري چې دای نه وړاندې څومره طاقتور خلق ما خلق مکناهم فی الارض قدرت ورکړو مونږه هغه امتونو لا پزمکه کې ما دومره اندازا لم نمکن لکم چې مونږه هغه اندازا قدرت نه درکړې تا هغه تاسو نه ډیر مضبوطی اره تاسو نه ډیر صاحب بصیرت اره تاسو نه ډیر پوهان تاسو نه ډیر. الله تعالی وای هغه چې کله زما د پیغمبر مخالفت وکړ ها نو ما هغه ټول تبا کړل. ما هغه ټول تبا ان زمون شیخ رحمه الله هغه الله تعالی مونږ ته چې تاسو سره چرچا بشي صحیح تاسو سره وړي مرغه بشي ما هغه طاقتور خلق تبا کړ. سوره عنکبوت آیت نمبر 38 سبورہ وغادا و سمودا ہلاک المنگا غادیان و سمودیان. آیت نمبر 38 او ہلاک المنگا غادیان و سمودیان وقد تبین لکم من مساکنیم داغوی علاقت تا تظاہر شویدے من مساکنیم داغوی داستوگن دزائنا. اللہ تعالیٰ وی دا غیر روان کنڈرون تاسو نه ګورئ هغه وران دیوالونه تعالی آرکیالوجی نه پته ولګوا آرکیالوجست ورته وایي چې دا باندې ولوی عذاب تر شوی دی. وقد تبین لکم من مساکنهم اللہ تعالیٰ فرمائی آرکیالوجی نشانات بتاتا ہو کہ دې سره خدای سره عمل کړی. وزین له شیطان اعمالهم خستکړو دوی ته شیطان عملونه دوی فصدهم عن السبیل دوی من کړو د الله د لارې نه وکانو مستبصرین او دا ډیر منصوبه سات خلق. مستبصر هغه چاته وای چې ډیر طویل المیعاد منصوبه کوي
څنګه منصوبې تړي د 500 کالو او 100 کالو منصوبې تړي وکانو مستبصرین. الله تعالی فرمایي هغه ډیر شارټ سایټډ نو، هغه ډیر فار سایټډ خلکو، هغه ډیر یو منصوبه د 500 کالو لپاره تړله. الله تعالی وایي خو دې لیش کې نظر نه لګي، ستا یو لیش کې نظر نه لګي د 500 کالو منصوبې تړلې. بل ځای سورہ روم دې پسې سورت، بس دې پسې سورت ها پیدا مکو آیت نمبر 9. اولم یسیرو فی الارض آیتین گرزی پزما کے فینظرو حتی چوگوری د عبرت پا نظر بانے کے فکان عاقبت اللذین چی سرنگش عاقبت اللذین انجام دا کسانو من قبلیم چی مخیر دوینو کانو اشد منهم قوتا اگر دیر مضبوط دوینا دا قوت پا اعتبار. اللہ تعالیٰ وی دی زمکہ کیوں گرزی او دې ګوري چې دا دې ځای کوم قوم چې آبادو دا څنګه خلقو دې عبرت والی کانو اشد منهم قوتا اگر ډیر مضبوطو د دوینا قوتا د قوت په اعتبار. واثار الارض اثار یسیر معنا زمکه اړول، زمکه اړول معنا آبادول. واثار الارض دوی اړول لینډسکیپینګ کړو. واثار الارض موجود دنیا کے وجہ سے لینڈسکیپنگ. واثار الارض ادوی لینڈسکیپنگ کرے وغمروها آباد کرے وزمکا اکثر مما غمروها زیادہ دا آغنا چی دے عرب آباد کرے دا خدای وی دا دی دا آبادای مقابلہ کے دا غی آبادی دیر زیادہ وا اگر ازمکا سنگ آباد کرے کم ڈیولپمنٹ سے کرو. وجاتون رسولون بالبینات راغلیو دوی ترسولان دوی فواضح احکامو دیو نمانل وچوی نمانل تباشو. فما کان اللہ لیظلمهم نو اللہ تعالی چزیاتے کو دوی سرا ولیکن کانو انفسهم یظلمون دیو چزانون اخبر سرے پخبل زیاتے کو دی انجام در دوی اعمالو دی انجام در دوی کردارو. ثم کان عاقبت الذین بیاو انجام کادا کسانو اصحابو چی برائی کرے السوء ناکار انجامو تباہی وا ان کذبو بی آیات اللہ اگئی سب برائی کرے ان کذبو بی آیات اللہ برائی داوا چی دی تکذیب کرے و دروغ گنی و آیتون دا اللہ وکانو بی آیستازیون و دی آیتون پورے مسخرے بے کولے. اللہ تعالیٰ فرمائی مادی اعتبار سرا اگر دین زیاد ترقی یافتہ خلقو مادی اعتبار سرا اس کو دنیا یعنی موجودہ مشینری گوری سو گوری ٹیکنالوجی میکینکس گوری چې میکینکس سره دا دومره اوس تکلاړي صرف یو ځای ته صرف یو ځای ته د سعودي عرب د وادي حجر نه شروع دغه تهذیب او دغه سیویلایزیشن او دا راځي د جارډن تر پیټ را پورې د جارډن د اردن تر پیټ را پورې الته چې وګوري چې دا غرونه دغه خلکو څنګه آباد کړي قوم سمود چې دا غرونه څنګه آباد کړي مینز چې کوم سیستم جوړ کړی دی کم شهرونه په غرو کې دنه جوړ کړی دي په کوم انداز باندې یو پلر جوړ کړی دی په کوم انداز باندې یو کیسر په غر کې دنه جوړ کړی دی یو تھیټر جوړ کړی دی د سلور زره خلکو د ناس په تنظیم دی پکې نو البته سره حیران شي چې واقعي د خلکو زمونږ زیات ترقی یافته د خلکو زمونږ زیات ترقی یافته. سورہ مومن سلی رشتہ و پارا کے دے پسے در سرو صورت آباد بھائی بلکہ 3 پک صورت آباد بھائی آیت نمبر 2 آتیا
کته افلم یسیرو فی الارض یا دین گرززما کے فینظرو حتی چوبوری دا عبرت نظر باندے کیف کان عاقبت الذین چ سرنگ شانجام دا کسانو چ مخکر دیو کانو اکثر منو اغی دیرو مدعدت پہ اعتبار دوینا واشد قوتا او زیادو دا قوت پہ اعتبار باندے یعنی مانا دا چ دا کوانٹیٹی پہ اعتبار پاپولیشن ہم دیر زیادو آبادی ہم ډیر زیاته وا او د قوت په اعتبار باندې ساينس او ټیکنالوژي هم ډیر دیونه وآثارا فی الارض او غیر ډیر مضبوطو د حیثیت د نشانو نه پزمکه کې اوس به پیټ راته چلار شي دای چې یو غرنه دې ځای غر دی صحیح او بل غر هغه د توزنو کې دی ادا میس کې ویلی دا دنه څه دا میس کې ویلی دا د دې ځای نه چې دې هغه د پکمندات باندې او بو صیفن کړی چې په کومنداز باندې او په دې غر سر نه هغه سر ته رسولي صحیح شو سړی ورته حیران شي چې خدای دا کوم خلکو بیا چې پاغه کې هغه یو پلر چې دا ځای په ځای باندې راکونه غټ راکونه یعنی تقریبا بلا مبالغه شل غدا 45 غدا دنګ یو راک هغه پلر جوړ کړل او دا هغه د پاسه بیا والد جوړ کړی دا کوم د کانی دا والد جوړ کړی دو هو دا برنو سر پر د دې نه اوپر سوري هغه ځای نو سره حیران شي هغه غر کټ کړل سګړي یعنی غر او راک کټ کړل نو د راک نه پلر جوړ کړی دي او د هغه راک د پاسه باندې غر کټ کړل راګې نه والے جوړ کړی دا شیرشاه د پیسې راو باسه دا صرف په جبا په وګ باندې نه کیږي پس وکي پسترګو استرګي وکړه ممکن ها فما غنا غنم ما كانوا يكسبون استفاون کرشر دینا عمل چ دوی کولو زکه دا غي عمل د عذاب د دفاع سره تعلق نه خدای دنیا ده پر کولو فلما جاءتهم رسلهم بالبينات کل چرال دوی رسولان دوی بالبينات فواضح بیانونو فرحوا بما عندهم من العلم دای متکبر شو پاغه فن او اغه علم پاغه سکل او پاغه وسدم چې کوم دوی سره او چې کوم سکل دوی سره دا مولا سره ته وګوره صحیح ورته صحیح ته پیغمبر متعلق مولا سره خبرې کوي مونږ کوم ځای کې روان یو دی من تو منځونه کوي روزي سه تسبیح خدای خدای کوي صحیح دغه څه اوسم خلک کوي که څنګه شرطان نه وي فرحوا بما عندهم من العلم دای متکبر شو پاغه فن باندې هغه علم باندې هغه ساينس او ټیکنالوژي باندې چې دوی سره وحاق بهم اناظر چې دوی باندې ما هغه عذاب کانو به استاذون چې دوی ورپورې مسخره کوي فلما راوا باسنا چې کله دې خلکو زما عذاب وکټقال او چې عذاب پر سر راغی بیا خو یو لا اله الا الله مونږ هم څلې مرتبه دي چې هغه وایي اشهد ان لا اله الا الله مونږ ورته هغه چې لکه په مسجد کې د ورځې 15 ځله دغه مؤذن وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله دې مسجد تراتن فلما رأوا باسنا کله چې دوی ولید عذاب زمونږه قالو نو وی دوی آمنا بالله وحده مونږ ایمان سات والله تعالی باندې اتیوازه وکفرنا انکار کو بما كنا به مشرکین دا ټول خدایانو چې دا غي د وجم مشرکان جوړ شو او صلی الله تعالی فرمایي چې دا وخت نه دی فلم یکو ینفعهم ایمانهم نو چې نفور کړي دوی ته ایمان لدوی لما رأوا باسنا چې کله دوی ولید عذاب زمونږه دا خو د جبر ایمانو بیا ترڅ شو د جبر او د مجبورۍ ایمان حالانکه ایمان د فری ویل نه عبارت دی څه عبارت دی د فری ویل سنت الله التي دا طریقه دا الله دا آغا قد خلت فی عباده چې دین اولان بندگانو کې د خدای دغه طریقه راځي پاتې دا وحسر هنالک الکافرون اپدا سے موقع باندې کافران په ډیر لوی لاس او ډیر لوی خطر کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما لنا ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة وتوانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم